او په لسم تاریخ د ذی الحجې باندې الله رب العالمین په مسلمانانو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امت باندې یو څو اعمال واجب کړی دي. هغه اعمال به انسان چې مسلمانی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امتی وي او ځان ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عاشق وي او د الله بنده وي، نو اعمال به د پلسمه ذی الحجه چې موږ د شریعت په اصطلاح کې وته غټ اختر او عید الاضحى وایو، په دغه ورځ باندې بدی د اعمال خامخا کوي. په دغه ټول اعمالو کې یو عمل د قربانې دی، یو عمل د تکبیرات التشریق دی، او یو عمل د اختر د منځ دی. دا په عام مسلمانانو باندې لازم دي. او یو عمل اغم د اختر سره کیږي چې د اتمه ذی الحجې نه شروع کیږي تر د 12مې پورې. هغه عمل ته حج وي چې د اسلام او د شریعت پنځم او بنیادی اهم رکن دی. اغم په دې ایامو کې ادا کیږي، لیکن بنیادی عمل چې عموما مسلمانان کوي هغه د قربانۍ دی او د اختر دی او د تکبیراتو دی. مونږ به کوو د مېدت مندو بنیادی ته وردا قربانی د اختر پر ورځ باندې دا سنت ابراهیمی د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت. د دوانو جهانو سردار مبارک نه صحابه کرام یو رسته پوسو کو او توحید الله رسوله دا قربانی چې موږ د اختر پر ورځ باندې کوو دا اضحیه نوې دا څه شی دی؟ ما هذه الاضاحی یا رسول الله. نو د دوانو جهانو سردار مبارک وته او فرمایل سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د پلار حضرت ابراهیم علیه السلام سنت. او تیر جمعه ما بیان کړو دا غینه مخکې شیخ صاحب د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د قربانۍ دغه پس منظر کې دغه واقعه بیان کړو. او تاسو ته ما تیر جمعه ویلو چې ابراهیم علیه السلام خوب وکړه دریش په نو په لسم تاریخ د ذی الحجې او د اختر په ورځ باندې ساری خپل زوی اسماعیل علیه السلام ځان سره د مکی مکرمه نه روان ک مینا ته. مینا د مکی مکرمه په اطرافو کې یو علاقه ده. مکه مکرمه تاسو د الله مونږ ټول بوزي یو وادي د غرونو په مینس کې، او د جبل ابي قبیس طرف ته عوالی طرف ته چې انسان د غر نه راوړي نو پورې غاړه بیا مینا ده. د مینا غرونه دي او د مینا وادي او میدان دی. نو ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل علیه السلام پدی باندې او پدی خبر ازان سر را روان ک چې بچی رازا زنګل تو صحرا تزو مینا تزو د مکینه باروزو لګه قربانی به وکړو. د ابراهیم علیه السلام پرل کې دغه خپل زوی قربانی کولو او د اسماعیل علیه السلام مور بی هاجره اغي دا فهم کړ چې یاره دا ابراهیم علیه السلام بزیو چې تساروی بنی سیخ کار بکئی یو ساروی به علالی او داغي قربانی بکینو. دا پلار او زوی روان شو مینا ته چې اورسیدل او د مینا د غرونو نکوشو او واده کې کوزيږي. نو په حدیث مبارکاو کې راځي او مفسرین ملکی ابراهیم علیه السلام مخ کې دی وخت کې ابراهیم علیه السلام عمر د سلو کالو نه اوریدلې او اسماعیل علیه السلام زلمیتوب ته نږدې دی. دیار لسور لس یا دولس کال عمر دی عمر کې الګ دی بس زلمیتوب ته بلوغ ته نږدې دی. او خيار دی الله والا پوی ور کړی دا دغه د پیغمبر بچی دی. او بیا دی الله رب العالمین رستو پیغمبر او نبی جوړی نو خدای پاک ډیر خيار پیدا کړی دی او ډیر پوی والا الله پاک ور کړی دی. نو دا ابراهیم علیه السلام مخکې دی او دا زوی اسماعیل علیه السلام ورپسې روان دی.
دا دوانو جهانو سردار مبارک فرمای حدیث شریف دی چې مینا ته ورسېدل نو دغه ځکه شیطان د انسان په شکل باندې راغی ابراهیم علیه السلام له او ابراهیم علیه السلام ته اوس په لکه وسوسه اچي شیطان خو د انسان دشمن دی الله سره قسم کړو او الله ته مخامخ چیلنج ور کړو چې زب استاد بندگان او استاد مخلوق دا انسان آدم علیه السلام او د اولاد دا به زه گمراه کوم او دی به زه خطا کوم پیغمبرم نه پریری ابراهیم علیه السلام نه مخامخ راغو او ابراهیم علیه السلام ته وای چې ګورا سپینګری عمر دې ډیر زیات دی او په دې سپینه ګیره او په دې پوخ عمر در الله پاک زوی درکړي اسماعیل علیه السلام غوندې زوی او خپل بچی دې خپل زوی دې زلمی کیږي او د بلوغ زندگی ته نږدې دی نو ته چې دا پړې او چاړه دې راغشته دا زوی بوزي او دا زوی ذبح کې دا مکوا دا خو ګوره ظلم دی په دومره پوخ عمر او په دومره زیات عمر کې خدای پاک د باندې انعام او نعمت درک او ته اوس په خپل لاس دا خپل بچي الاله خدا خو خبره نه ده دا خو ګناه ده او دا خو ظلم دی زیاتې دی بچی سره ولې ظلم او زیاتې کې ابراهیم علیه السلام او ته وی ګورا ما ته الله رب العالمین د طرف نه حکم شوی دی ما ته الله وحی کړی دا او ما الله سره منختی کړی و الله سره می وعده کړی و چې الله کته مال زوی راکو نزب دا بچی ستا پلار کی قربانی کوم او ذبح کوم به شیطان خو آرامی دی شیطانت کی ابراهیم علیه السلام ته پړل کی وسوسه ورچي پیغمبران الله د شیطان د تسلط او د اغویدا وسوسینه محفوظ ساتلی دي لیکن دغه خپل کوشش کوي چې د الله پاک په حکم کې تعطل لا شي او د الله په حکم باندې عمل ونشي نو ابراهیم علیه السلام ته پړل کې د شک اچول کوشش کوي ابراهیم علیه السلام ته وی ګورا ته خود الله پیغمبري الله پاک تاسو سره زیاتی نه کوي تعالی الله بچي درک د الله د دې وحي او د دې خوب مطلب دا نه چې خامخا د خپل زوی علال کا ته پېښوي نه د دې خوب تعبیر د مو بعد چې د خپل زوی بوزي او د ذبح کې یو ساروی را ولی یو اخرى ولا یو ګډرا ولا یو بل ساروی را ولا وغه علال کا بس غاړه و اخلاص شي خپل بچي ولی علاله الله پاک استاله بچي درکړو بیا چې ته علاله نو درکوې د الاولي او چې دا زوی د باندې الله قرباني کول غوستل نو بیا د الله زوی ول درکاو قسم قسم خیالات ابراهیم علیه السلام ته پړه کې چول لیکن هغه پیغمبر وجي اپوی شو چې دا شیطان دې اوس ما خطا کوي نو شیطان ته ویل کا اخواشه ته شیطانی ما د الله د حکم ماړوا زه پویګم زه پیغمبرم د پیغمبر خوب وحی وی ما ته الله وحی کړی د خپل زوی ذبح کا دغه خپل زوی به د الله په حکم باندې علالوم او کانی را واغښ مکه ته لاس کا دا بدمینا د ازمکه نه کانی را واغښتل او په دې شیطان باندې پکانی باندې گزارو هغه ادا او عمل د ابراهیم علیه السلام الله ته خوښ اوسم چې حاجان حج لار شي نو دا اهم رکن دی د حج واجب عمل لخام خام التا دغه ابراهیم علیه السلام ادا کړي کوم دی چې ابراهیم علیه السلام په شیطان باندې گزار کړی دی التا اوس دا دیوال لګیدل دی په خوا په زمانه کې ستنې وی پیلری وی د غټو او سعودي حکومت وګ دیوال والے دی غټ دیوال دی 30-40 فټ وګد او برنډي جوړ کړی دی اجانسي او التا هغه ادا کړي د ابراهيم عليه السلام په وو کانو باندې هغه سلی او هغه دیوالولي دا مون خلق باندې وی دلته شیطان تړلې شوی دی شیطان میتان نشتا نه شیطان شته او نه شیطان تړل شته بس د ابراهيم عليه السلام هغه ادا خدای ته خوښه شوی و چې هغه د شیطان هغه باندې گزار وک او هغه اوشړ او د الله په حکم کې ناراضګي ونکړه او د الله په حکم کې تعطل را نه وسته الله تعالی دا خوښ شو په حاجانو باندې دا عمل واجب دی نو د اختر پړم بیرز
حاجان دغه د جمره عقبه وته وي مونږ وته غټ شیطان وایو دا او کانو باندې اولی شیطان بیا راغو دوباره اسماعیل علیہ السلام له پیجو چې کار خو نه کی ابراهیم علیہ السلام د لارې نه و نړو راشه دی بچی ته پړه کې وسوسه ورواچو اسماعیل علیہ السلام ته پړه کې وسوسه ورواچولا او ته بچی خبرې چته روانه ویره چې داجی سر روانه د پلار سر مې روانه مو قرباني کو دا راسه او چاړم راغشته د غر ته زو او یا ساروی لاله قرباني کو شیطان د اسماعیل علیہ السلام ته وی ته خبري قرباني د سکي وته وی پلار مې د روان ساروی بالالین وینا وی اخو تا علالي اخو وی چې ما خوب لیدلې او الله را ته خوب کې وحي کړی دا چې دا خپل زوی اسماعیل دی علال کا تابوزی ګورې تا علالي اسماعیل علیہ السلام متوی لرشه مړه قمقل سړیا دی پلات مې وګور سپینګری بابا مې دی او ما ته وګوره په پوخ عمر ولا خدای زوی ور کړم او بیا د خدای پیغمبر دی او د الله رسول دی دا سپینګری پلار او چې بیا د الله پیغمبر او د الله نبی وي اب څنګه خپل زوی وجنی او خپل زوی علالای دغه دې کې شیطان خطا شو کنه وتوی غوي چې ما ته خدای پاک وحی کړی دا او الله را ته په خوب کې ویری دي چې خپل زوی علال کا اسماعیل علیہ السلام نم زمای عزتمند پیغمبر جوړیږي سو ورکوټه د موستاغوندې سړی او د موستاغوندې الک نه دی مستقبل کې ته خدای پاک یو لوی شخصیت جوړی او ته وی زمړه روکیګا مخ نه خواشه چې خدای وته ویلی نو چې علالي من دي علال می دي کی دا خدای حکم راغی نو بیا خبر ختم شو اغم کان راواش او اغه کان باندې پر شیطان غزار وکړو اغه ادار اسماعیل علیہ السلام زمای عزت مندو اغه الله په خوخه شو چې ماشوم نابالغ ور کوټ را پاسی او د خدای حکم دی چې یره دی علال کا اغه حکم کې شیطان اغا ناراستی را وستل غواړي حکم ختمول غواړي دوی خطا کول غواړي او دغه ورکوټي الګ د شیطان په جال کې را نغو د خدای پاک حکم ته غاړه کې خو د شیطان په کاڼي باندې اوښته اغه ادا الله ته خوخه شو اغه دې کې او زما عزت مند بل نه خلګېدل دا درمیانه شیطان وتوي جمره اوستا وتوي د شریعت په جبه کې یو دویم دیوال لګېدل دي حاجان صاحبان اغم د اختر په دویم ورځ او دریم ورځ بیا په او کانو باندې اولی هغه دیوال او غسلې چې کوم ځکه اسماعیل علیہ السلام په شیطان باندې غزار کړو هغه ادا اوس پورې الله ته خوخه د په موت باندې واجب کړی ده ولی ذکر دې کې د الله اطاعت د الله تابعداري وا بنیادی شی د الله بندګی زما عزت مند بنیادی شی د الله اطاعت او د الله تابعداري او د الله پاک په حکمونو کې رستوالی نه د الله په حکم سره رسول شیطان چې پیښو چې یاره اسماعیل علیہ السلام خو د خبر نه و نړید چې لغوند مخ کې لاړ واپس ابراهیم علیہ السلام تراغو بیا وته وسوسه ورواچولا ابراهیم علیہ السلام پیښو چې یاره دا خو شیطان دې قسمیږي نه بیا کان را واغشتل او په دویم ځلې بیا دا شیطان اوښته هغه دریم ځای باندې اوس بیا هغه چې کوم ځای باندې شیطان په دریم ځل وشتل شوی الته کې اوس یو دیوال ولاړ دی یو ستنه ولاړه یو غټ دیوال لې حاجیان التم هغه ادا کوي د ابراهیم علیہ السلام او شیطان هغه کانی چې د شیطان په نوم باندې مونږ یادو په او کانو باندې ولي نمایزت مند دغه مینات چې اور رسیدل ابراهیم علیہ السلام لکه اوس دا سوچ کی چې د مکې نه خراووتو تقریبا دغه میدان د مدینه دا د مکی مکرمه نه 15 کیلومتره صدا پاسه لري دی چې ابراهیم علیہ السلام پوه شو چې اوس په د موږ د کلی د حدود نه راوړی دي او خو کافی لري رالو نو راشه اوس دا دلته دا حکم به اوس عملی کو او دا زوی به اوس ذبح کما او علال بكم سوچ کو چې یاره په زور باندې خو نکیږي تما دا زویم زلمی دي زم بډایم او دې زلمی د دیال نسو سور لسو کالو دی نو یرا ذبحکم خو به خامخه خدا سے تدبیر او طریقه جوړه کم اول دا زوی ګورم چې دا زوی مې رضا دې که رضا نه دی که رضا وي خو بیا خو کار آسان دی او کنه دا زوی مې رضا کیږي نه مر خو ګران کار دی مرته سو غاړې خو دی شي
نو بیا به زبردستی کوم او زور بکوم. نو د زور او د زبردستی علالول په جدا طریقه دي او پر رضامنده باندې علالول هغه د جدا طریقې دي. نو دا زوی ځان ته مخامخ کینو ډېر ګران کار دی. او دا بچی ته وای ای زویا ته چې لا پیدا نه وي زما اولاد نو. یو بیبي وا بیبي سارا هغه سر می واده کړو بچی مينو. ستا مور دا بیبي هاجره هغه سر می وادو کا اولاد مينو. الله نه می دعاګانې غوښتي او الله سر می دا منختی کړو. الله غزوی درا کستا پلار کې به ذبح کوم. وخت تیر شو الله پاک ته مال راکړي زمانه تیرې دا ما نه خپل منختی او نظر ایر شویو. لیکن دا درې مشپدا چې الله رب العالمین ما ته په خوب کې وحی کوي. یو شپه راته خوب کې الله پاک خوب کې اوی چې دا خپل زوی د علال کو خپل منختی سرته ورسوا. خو ما په سوچ کې پروتم چې دا وسنګ کوم. اگر روز را باندې تیر شو په دویم شپه می بیا خوب ولید او بیگا می پدریم زل بیا خوب ولید. الله راته حکم کوي چې دا خپل زوی د ذبح کا. نو اوس حکم په مکه مکرمه کې خو مې نشوي ذبح کول یا د مور وا. مور به خپشي خامخا اولاد باندې انسان خپکیږي. نو دا تدبیر می جوړ کو چې راشه دا زوی به اول دې کړي نه بارو باسم چې د مور د نظر نه اخواشي. نو بیا به سره طریقه برابرو. نو دې زوی ته وای اوس بچی ترا تخپل راي اوایا زه خو د الله پیغمبرم او د الله د طرف نه ماته حکم دی پدې کې خو زه ناراستی نشم کوله. ستا سره دا څه طریقه اختیار کو دا د الله حکم دی په دې باندې عمل کولی. د ما عزت مند اسماعیل علیه السلام د الله پاک نبی جوړیږي او د پیغمبر بچی دی. د نبوت په کور کې لوی شوی دی. خدای پاک ول ډېر پوی او ډېر خیارتوب ورکړی دی. د خپل سپینګری پلار ته وای اے داجی ته خدای الله پیغمبري او تا ته پتر جدا د الله حکم دی او الله د ته حکم کړی دی. نو بس چې الله حکم وکړو پاتې پکې شو. د الله د حکم نه پس نه زما اختیار چلیږي او نه د جستا اختیار چلیږي. نه ته د الله د حکم نه رسو کېدې شي او نه زه د الله د حکم نه رستو کېږم. نه ته د الله په حکم کې ناراستی کولی شي او نه زه دا غواړم چې د الله په حکم کې ناراستی وشي. نه خپل پلار ته وای دا جی خپل عمل کوا چې څنګه د الله حکم کړی دی. زه بالکل د الله حکم ته سر تسلیم خمیم چې څنګه د الله حکم دې زه تیار یم. چاړه دې راوړې دا بالکل د الله په لار کې ما قربان کا او ما ذبح کا چې د الله څنګه خوخه د په تیار یم. د مېدت مند غوړې دا ډېر لوی امتحان دی. ښا نن به یو انسان پوی انسان او خیال انسان اب په خپل مرته غاړه کې نه دی. نن موتا مانزل جمعه ته جمله په ګرمه کې نشو راتلې. موتا جمله هغه ساری خوب نشو قربان کولې چې سار خوب پرید او جمله پاسو. موتا د ګرمه په دې سور نور کې جمعه ته جمله نشو راتلې. باران چې ساس کې راشي مړه باران د کور به منځو کو. جمع دی یری یخنی دا بڑستن نه پاسې ځل ګران دی. یره دا خو زکات ته دا به 2000 روپے او 3000 یا 1000 روپے زکات ورکولی. دا خو ګران کار دی. دومره پیسې بل نشم ورکولې. دا خو قربانی دا او دا خو په 10000 روپے حصہ او په 15000 حصہ دا او دا خو ساروی ګران دی. دا چې دا قربانی کوم دا خو بنا پیسې می خرج کیږي. دا خو جیب تشيږي. د مې عزت مند زموستا ایمان دغه زې ته رسیدلې. هغه د پیغمبر بچی د 1400 کالو د 1400 کالو دا غي ایمان ته وګوره. الله دې زموږ داسې ایمان نصیب کړي. الله دې زموږ پزړه کې د الله د حکمونو تغرنګي د اطاعت مين او محبت پیدا کړي چې څنګه اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام د الله حکم ته تابعدار و د الله په حکم باندې عمل وکړه. الله دې موږ دقه سي وګرځي چې موږ هم د الله په حکمونو دغرنګي عمل وکړو. اسماعیل علیہ السلام خپل پلار ته وی داجی بالکل چې د الله حکم دی زه تیارم او چې سم حکم دی هغه تعمیل له حکم کوا او ما ذبح کین او ذبح مکا. بیا دغه د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام په مابین کې ډېرې خبرې شوې دي. مفسرین نقل کړي تفسیر خازن کې مفسر رحمه الله بلا وګدي خبر را نقل کړي دي.
خیر دا بچی اسماعیل علیہ السلام دی پلار ته وی داجی یو خدا دا چې مان دا کمیس وباسا کما ته داسې په دې جامو کې ذبح کې نو دا علالې نه پس دا وجود بیا کلک شي بیا دا وجود لا سنم کلک شي خپم کلک شي نو دا کمیس په بیا ما نروغ نزي نو دا کمیس ترانه په زور وست اوښلې دا بیا به مور خپوي دا بچي په زور باندې علال کړ دې ګوره دومره خيار بچي دا کمیس مان په جن وباسا او چې ما علال کړو دا کمیس په دی وینه کې اوخي او دا به ما مور لیوسي نو خامخه اولاد خو ډیر خوږ شیز دی کله مور ته یادېګم زما دې کمیس ته به ګوري تسلی وړل ورکي او زما مور ته به وې چې ګوره هاجری دغه ستا بچي ادا الله حکم ته پخپل راضي شوی پخپل راضي دغه نه خدا چې وګوره دا کمیس دا روغ رمټ تشلیدل نه دی پخپل خوشی باندې هغه وجود نه دا کمیس وسته دی کاغه تیار نو او ما په زور ذبح کو او قربانی کوم نو بیا به دا کمیس لیدا د نه خدا چې کمیس روغ دی نو هغه کمیس د خپل بچینه او مغه رنگي وېسته بیا وته وی دا جدا سدا چې ما متړه دا رسول لري غورځوا اسنه د اسمان پرشتي دا وی چې ګوره ابراهيم عليه السلام څومره لوی پیغمبر دی الله په امتحان راوځ چې خپل زوی علال کا نګوره دار زوی تیار نه دی پلار په زور باندې علالي او په پړې تړلې دی په پړو متړه تفسیر حازم لیکي بچی دی پلار ته وی دا پړی را دلرکا چې پرشتي وای چې ګوره دا ماشوم دا بچی دی ابراهيم عليه السلام دی په خپل باندې رضا دی په زور پلار نه علالي چې پرشتي مونږ په قربانه بارکه څه کمزور خبرې ونه کی نو په پړی باندې اون تړ نو چې دا بچی په اسمه باندې سملو قربانه طریقه ده د جسم لاستونو د اسماعیل علیہ السلام په خپل دی پلار ته وای چې یره دا جدا سي چل چې ما پړ مخه واچوا دا مخ را لخته کده ته ما ته مخامخ ګوري اولاد چې پسترګو کې سترګې راشي بچی له پړق څوک نشي ورکولې بیا به چاړو ولا په مخ سنگارا په ماره سنگارا کاږي نو دا مخ را لخته چې ما سر د سترګې نه لګي نو تا ته وځما ذبح او قرباني آسان شي نو قران حکیم کې الله فرمایي فلما اسلما چې دواړه بالکل تیار شو قربانه ته خبر رضامند دي پلارم تیار دی انکار نه کوي ناراستی نه کوي بچیم تیار دی ناراستی نه کوي انکار نه کوي اسلما په لغت کې په عربی کې دی ته وي چې انسان خپه خوشاله باندې یو کار ته رضا شي نو خدای پاک وی پلار او زوی فلما اسلما دواړه خبره پر قربانه ته تیار شو تسلیم شو انکار نه کوي ناراستی نه کوي وتله للجبین او مزمکه باندې تندی لاندې واچو تندی ولا پزمکه ولګاو الټه سملو نو بیا ابراهيم عليه السلام چاړه را واغشتا او دی بچیلا د لاندې طرف په مره باندې چاړه راکاږي د ما عزت مندو مفسرین لیکي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او روایت کې راځي په اسمان کې دا ټول فرشتي د ابراهيم عليه السلام د عمل ته پته ماشه دي ټول فرشتي حیران دي تقديري فیصلونه خدای پاک صرف خبر دي علم غیب او د تقدیر علم صرف رب العالمین سره بل چا سره نشتا فرشتي حیران دي دا ټول مخلوقات د اسمانونو د وړو اسمانونو په تماشه دي چې اوس بنګری پلار یو بوډا بابا د الله دې مقرب پیغمبر چې زمونږ د عقیده ده او دا زمونږ ایمان دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پس لوی مرتبه والا پیغمبر د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دی قران حکیم کې الله فرمایي تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض پیغمبرانو کې بعضو له الله په بعضو باندې ما فضیلت ورکړي دي او دا اجماعی مسله د اهل سنت والجماعت چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پس دویمه مرتبه والا پیغمبر هغه ابراهیم علیه السلام نو دومره لوی جلیل قدر پیغمبر او رسول د الله اوس پینګیره هغه لګیال د مینا په میدان کې خپل زوی اسماعیل علیه السلام را سملول دي او چاړه پر راکاږي علالیه نو ټول فرشتي مفسرین لیکي الله ته پجاړه دي الله ته دعاګانې کوي خدای پاکا دا ابراهیم علیه السلام خو چې پیدا شوی دی او د پیغمبري او نبوت ملو د په امتحانونو کې سر دی اول خپل پلار سره خفغان خپل خاندان سره خفغان بیا نمرود سره مقابله بیا اورته پرې وته ده بیا د وطن پرې خو ده پلار باندې بل بادشاہ سره مقابله رااله
بیا ول خدای بچي ورکو بیا ته هغه بچي جدا شو او لری راوس مکه مکرمه کې پشل میدان کې پرې خو دې دو قسم قسم امتحانونه په دې سپینګيري بابا باندې تیریږي او اوس په بیا یو لوی امتحان راغی چې خپل ماشوم زوی دی او دا د الله په لار کې قربان کو ذبح کا نو پرشتیم الله ته جړاګانې کې او پریادونه کوي د مې عزت مند د الله حکم دی ابراهيم عليه السلام چې د بچی په مړی باندې چاړه راکاږي چاړه کار نه کوي دا امام قرطبي لیکلی دی او نور مفسرین هم لیکلی دي اچاړه راواغشتا ابراهيم عليه السلام او د ازمکه ته د حسین رو بغوله چې دا خو سم چاړه د تیر کړي او زی په غوخه راکاګم کچا غوخه نه کړ کیږي نو چړې ته غوسه شي باندې وخت انسان له غوسه ورشي یو کار کی او غسمون بخوري نو غوسه ورځي اچاړې ته غوسه شو دا مفسرین لیکلي دي چاړه وته گویا شو او ته وی اے ابراهیم ته وی چې ذبح وکا او دا مړې کټ کا الله پاک زما خالق ته هغه وی مکوا نستو منم او کدا الله منم دا رب جلیل منم او کدا خلیل منم ما ته الله وی چې ګوره حلال نکي کارو نکي پچړې کې د کټکولو طاقت چې خو دې الله پاک په اور کې د سوداولو طاقت الله خو دې پر هوا کې د یخوالي طاقت الله خو دې پر نور کې د ګرموالي طاقت الله خو دې الله چې یو شی په طاقت والی بس خبره ختم شو اور کې ابراهيم عليه السلام پریوت خدای دې طاقت د ګرموالي واغش ابراهيم عليه السلام پکې ونس وزید چاړه نه خدای طاقت د کټکول واغش چاړه راکاږي او کار نه کوي نما عزت مند ابراهيم عليه السلام بیا چاړه را واغشتا بیا چاړه راکاږي بیا کار نه کوي الله رب العالمین د تقديري فیصله جدا ده الته الله پاک فیصله وکړه دا خو زما امتحان دی ابراهيم ته باندې دا ما مطلب خدا نه دی چې خامخا ته د خپل زوی ذبح کا دا خو برستو غټیږي د پیغمبري ورکوم او د دې اسماعیل په اولاد کې بیا د دوانو جهان سردار مبارک غوندلوي شخصیت پیدا کوم دا د ذبح نشتا لیکن امتحان دې پتا باندې او پستا په دې بچی باندې امتحان کې تاسو کامیاب شې 100/100 نمبر دي بالکل د الله تعالی طرفه منظوري رااله جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د الله مقربه فرشتہ ده په جنتونو کې یو ګړو هغه ګډ الله پاک جبرائیل علیہ السلام نور کو چې دا ګډ والا شاب جبرئیل او دا ګډ رسوا ابراهیم علیہ السلام توای چې خدای دې قربانی او خدای دې اغنیت قبول کو امتحان کې کامیاب شوي بچي م قربانی کا ودا ګډ والا ودا ګډ قربانی کا قران حکیم کې الله پاک فرمایي ذبح عظیم یو ډیر لوی قربانی ابراهیم علیہ السلام وکړه جبرائیل علیہ السلام ګډ نیولې د مهارنا او را روان کړي دي اغه زین چې الله پاک حکم وکړ فرشتیم خوشاله شوي جبرائیل علیہ السلام خوشاله دي او د خوشاله نه یو لوی نعره لګي فرشتي یو لوی आवाज کوي نعره تکبیر لګي جبرائیل علیہ السلام ګډ نیولې دي او د خوشاله نه چې د الله حکم راغی اغیم خوشاله شو आवाज کوي الله اکبر الله اکبر نعره تکبیر اولګید الله اکبر د ایمانی جذبه په وخت کې انسان دا تکبیر وایي انسان چې په میدان د جهاد کې مولاړي आवाज او جد کې تکبیر اولګي ایمانی جذبه وسره زیات شي خوشحالي او سرور د انسان رت عملو شي شیطان رسوا شي او غلري او تختی نو جبرئیل علیہ السلام هم خوشاله شو فرشتیم خوشاله شوي پاسمان کې جشن اولګید چې خدای پاک ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام په امتحان کې کامیاب کړل یو نعره د تکبیر اولګید الله اکبر الله اکبر ابراهیم علیہ السلام ډیر خوشاله شو پیغمبر دی پوي شو ډایرک پوي شو چې دا आवाज خو د جبرئیل علیہ السلام دی او دا आवाज خو د فرشتو دی او بس الحمدلله الله چې کوم حکم ما ته کړو په حکم کې زه کامیاب شوم امتحان کې کامیاب شوم او حکم د الله بدل شو بل سلو بدا نو غیر اختیاري د جبنا د بندګي आवाज چتيږي چې الله واقعي زستا بنده او ته ډېر مهربان او بادشاہ ما باندې رحم وکړه نو د ابراهيم عليه السلام د جبنا د تکبیر आवाज او د توحید आवाज چتيږي لا اله الا الله والله اکبر د خپل بندګي اظهار کوي یره واقعي اې د ما رب د عبادت لایقم ته ګوري تم سي ربي تزما سي خالقي تزما معبود بل څوک معبود نشتا لکه دی وخت الله تزما پکار رالی
ما مشکل کې چې پکار راځي څوک راځي زما عزت مند الله راځي انسان باندې غم راشي انسان باندې بیماری او امتحان راغی انسان باندې ازمیخ راغی قسم دې په دغه وخت کې الله نه بغیر بل څوک نه پکاريږي نه پلار پکاريږي نه مور پکاريږي نه رور پکاريږي نه تربور پکاريږي نه عدالت پکاريږي د مې عزت مند او نه تانه تعالی دا غم او پریشانی ختمول شي اسباب او درجه کې بر سره ټول منډو وي پلار به منډو وي اسپیټال ته به ورسي امداد به سرو کی مور بم د سرو کی رور بم د سرو کی مسلمان گاونډي بم د سرو کی لیکن زما عزت مند د غم د پریشانی او د مشکل وخت کې چې تا بچ گئی او نجات درکې الله نه بغیر بل څوک نشي درکولې د پیغمبر عقیده فورا د خپل عقیده وضاحت کوي او د الله د بندګۍ اعلان کوي لا اله الا الله والله اکبر د عبادت لایق ور بل ذات نشته الله ستانه بغیر ته زما صحیح معبود او زما صحیح خالق دا ناره اوچت کړه خوشاله نه اسماعیل علیہ السلام پس مکه پروت دی چې تا تکبیرونه اورید بره او قتل پوښ چې زما پلارم تکبیر ویو لا اله الا الله او پرشتیم تکبیرونه وای نو دا حکم جوړه بدل شو مخامخ پوری جبرئیل علیہ السلام ځان سره ګډ را روان کړی دی اسماعیل علیہ السلام خوشاله شو نعمت دی الله د مرګ نه بچ کو الله د قربانۍ نه خلاص کو انسان چې خدای پاک پچاغم راولي او غم تلری کی حکم د شریعت دادی د الله حمد او شکریا ادا کې نو اسماعیل علیہ السلام د الله حمد وباسي د الله پاک حمد ادا کوي الله اکبر ولله الحمد الله تډیر لوی او دی الله لټول صفاتونه دي هر قسم حمد او شکر الله لري چې الله په امتحان کې کامیاب کړم او د قربانۍ نه بچ کړم او الله زموږ د قرباني قبول کړو دا ګډ راغی اوس په دا ګډ قرباني کیږي د ما عزت مند هغه ادب الله ته خوښ شو هغه کلمات د جبرئیل علیہ السلام هغه کلمات د ابراهیم علیہ السلام او هغه کلمات د اسماعیل علیہ السلام الله ته خوښ شو په مسلمان او په امت د رسول الله مبارک الله واجب کړی دی موږ وته د شریعت په جبه کې تکبیرات تشریق او د غټ اختر تکبیرات وایو اما عزت مند غره دا ویل په مسلمان باندې واجب دی ښا بالغ انسان باندې مسلمان باندې چې دی بالغ یو دی مسلمان وي دی به تکبیرات وي دا به واجب دي د عرفه پرز د سحر مانځنه پس په شروع کیږي سبا د عرفه ورځ زمونږه د خالی ورځ د سحر مانځنه پس په د تکبیرات شروع کیږي او د اختر پرز د سلورم ورځ د مادیګر پورې به ویل کیږي په دیرشتو منځونو پورې د عربي پرز پنځه منځونه د اختر پړوندې ورځ بیا لس شو په دویم ورځ پنځل شو په دریم ورځ شل منځونه شو او په څلورم ورځ د سار او ماسپهین او د مادیګر درې منځونه دا ټول دیرش منځونه شو دې دیرشتو منځونو پس تکبیرات تشریق ویل دا په سړی او خزه دواړو باندې غوړې ویل واجب دي دومره فرق دی چې سړی به یو پیر په زور وای په زور ویل واجب دي چې اخواته مرګري وای ګورنه کې به نه وای دا موږ باندې خلک په تکبیرات غوړې شرمېږي شرمېدل کله چې پړه کې داراله چې دی په او شرمې د الله په تکبیر ویلو باندې ګوره د په ایمان باندې خطر ده د الله په نوم ویلو به شرمېږي نه مسلمان کدا وجد الله په نوم ویلو شرمېږي ګوره کفر ته رسی نو شرمېدل پکې نشته پچغه او په تیز आवाज به تکبیر وي چې خواته مرګره आवाज وری ځان سربخ خله پسنه کې او زنانه به رو یغیب تیز نه وي ذکر زنانه आवाज عورت ته نو په زنانه باندې یو پیر ویل واجب دي لیکن غلبه وي او په مسلمان سړی باندې بالغ باندې یو پیر په زور ویل ګوره واجب دي بیا دویم ځل او دریم ځل ویل مسنون دي کاغه بیا روب یو تیز وي پروا نشتا اګه ځان سر بیا روم په دویم ځل او دریم ځل ویل اوم څه پروا نشتا که دویم دریم ځل دی اوم نه څه پروا نشتا کو دی او ثواب دی پکې لیکن یو پیرا د سړی د پاره په زور ویل ګوره دا واجب دي که انسان نه مس قضا شو د اختر په ورځو کې او به رستو قضا کې بیا په قضا را تکبیرات نشتا او کبیر ورځو کې د نور منزل قضا کې دا غیم نشتا لیکن که مسته امام سره یوځای کو یوځای به وای کزال له کو ځان له به وای که امام نه ایر شو پتیزه او آیات برایات شي او به وای د اختر مانزه پس اختلاف د فقهاو په مابین کې بعض علما ویل واجب دی او بعض ویل مسنون دی څه خبره پکې نشتا او ویل شي نو څه پروا نشتا د اختلاف پکې د وجوب او د عدم وجوب خو اختر مانزه پس ویل
بنا بر اختلاف مسنون دي زموږ د احناف مذهب دادي اگر چې بعض فقها اغي ترجیح د وجوب لور کوي خو خیر د پروانش د اختر مانځ پسې مو وایا دغه د تکبیرات تشریق حکم د هغه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام او د جبرائیل علیه السلام ادا ده الله اکبر الله اکبر ګوره دو پیری تکبیر شو بیا لا اله الا الله والله اکبر بیا الله اکبر ولله الحمد سلور پیری الله اکبر ویلی یو پیر لا اله الا الله دا یو پیر لله الحمد حمد دی اول دو پیری تکبیر دی بیا لا اله الا الله بیا الله اکبر بیا الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات تشریق سبا د سار نه شروع کیږي ان شاء الله اتوار پیر منګل او د چهارشنبه پرز د بت پرز د مادیګر مانزه پورې به یو شانتی وایو ان شاء الله ابراهیم علیه السلام د ادا خدای ته خوښ شو جبرئیل علیه السلام ګډ راوس او هغه ګډه قربانی کو ابراهیم علیه السلام په امتحان کې کامیاب اسماعیل علیه السلام هم کامیاب هغه خیزان سر وروړي د مکه مکرمه په فقراو کې تقسیم شوی هغه عمل د ابراهیم علیه السلام د موعظه مند مونږ تاسو باندې الله واجب کړی دی صحابه د رسول الله مبارک نه تاسو کو دا قربانی چې مونږ ته د الله رسوله چې دا ساروی حلال کې قربانی وکي دا مونږ ولي کو ودا د ابراهیم علیه السلام سنت دی نو مونږ باندې دا قربانی واجب ده او زموږ عزت مند دا قربانی وسوک کې پچا باندې واجب ده کم مسلمان مدا قربانی کوي او کم به نه کوي د اغه د پاره د عزت مند نصاب دی الله پاک او رسول الله مبارک اغه له حد خودلې دي که مسلمان مالداری او دی عاقل لیونی نه دی مجنون نه دی او دی بالغ دی بلوغ شوی دی نابالغ نه دی او دی آزاد دی غلام نه دی نن سبا غلامان نشتا مسلمان لومبه شرط دویم شرط عاقل چې عقل بکی وی لیونی نه وی مجنون نه وی او دریم دی بالغ وی او سلورم دی آزاد او حر دی انو او پنځم دی مالدار دی د نصاب مالک دی نو دا انسان ک سړی دی او ک خزاده دی به د اختر پر باندې قربانی کی او ساروی به علالی نصاب سشیز دی مسلمانی کو موتا پیجن والحمدلله عقل ار انسان پیجن چې لیوانتوب نه اوزی بلوغ مونږه ټول پیجن انسان چې بلوغ ته اورسی دی بالغ شدی به قربانی کوي لیکن دا سلورم شرط د نصاب چې دی مالداري نو د نصاب او مالداري د پاره حد سدي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې د هغه وخنواله اوسه پوري د مالیت بنیادی شیزونه غوري دوه دي یو سره زر دی او بل سپین زر دی بنیادی مال دا دو شیزونه دي سره زر او سپین زر هغه وخت مالو نن سبب دا مال نه موږ چې جیب کې دا لوټ ګرځو غوري دا مال نه دی ښا دا د مال رسید دی په دې کاغذ باندې ک تاسو کتلی بره پیلی ګلی بینک دولت پاکستان مطالبہ پر حامل هذا کو 1000 روپیہ ادا کرے گا دا روپے نه دا غوري دا د روپو رسید دی دا 1000 روپے چې ما سره جیب کې پروت دی تا سره دا 1000 روپو رسید دی هغه 1000 روپے چې هغه سټیټ بانک کې پرتی دي 5000 نوٹ چې ما سره او تا سره جیب کې دی دا غوري پیسې نه دي خدا مال نه دی دا رسید دی رسید د 500 هغه 500 روپے چې کم په بانک کې پرتی دي په خوا بر دینارو د سرو زرو ټیکې بوا او درهمو د سپینو زرو ټیکې بوا دا به خلکو چلولې پرې به سوداګانې کولې دا اوسو زمانہ کې سل 200 کاله مخکې دا بیا خلکو نه روکې دي ضایع کې دی سرو زرو ټیکې چې بروکه شو بلا پیسې لاړې ضایع شو د سپینو زرو ټیکې چې بروکه شو بلا پیسې بضایع شوې نیو نظام دی حکومتونو او د خلکو کې خود چیرې دا پیسې به حکومت سره پرتی وي او د حکومت په دغه رسید ورکړي په هغه به کاروبار کیږي نو پیسې به نه خرابېږي سره او سپین زر به نه ضایع کیږي نو مالیت بینک سره پروت دی نو بنیادی دو شیزونه دی خا یو سره دی او بل سپین دی سره زر ځان نه مالیت دی او سپین زر ځان نه مالیت دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې 19 تولې سره زر او 52 تولې چاندی دا یو برابر دو پنځوس نیمه تولی چاندی او نیمه تولی سره د پیغمبر علی السلام په زمانہ کې د دې یو قیمت چې په نیمه تولی بس کېدل نه په 52 تولی چاندی به هغه کېدل د دوړو مالیت یو دی نه په حدیث مبارکاو کې راځي چې انسان سره نیمه تولی سره زری یا دی انسان سره 52 تولی چاندی وي نو دا د نصاب مالک دی به قربانی کوي د اختر پرس چې انسان سره دومره مالیت راو خو نن سبا خو پیسې دي او هغه سره نشته سره سپین زر نشته
سپین زر قصره زنانه استعمالی بطور زیور باقی د مال په شکل باندې دوانو نه استعمالیږي پیسې استعمالیږي نو پیسې بیا هغه چې د دې برابر شنو بیا به انسان قرباني کوي نو اوس که پیسې پدې کې د 19 تولو برابر شو یا د پیسې د 52 تولو برابر شو د انسان به قرباني کوي لیکن نن سبا دور کې د مې عزتمند سره زر خوګران دي سپین زر ارزان دي نبی راجح مذهب ظاهر الروایت اختلاف پکې ډیر دی هغه خبره چې موږ به عمل کوو هغه دا چې کم هغه مسکین د پاره فایدمنی هغه نصاب باندې به عمل کې نه مسکین د پاره فایدمن خو چاندی دا سرو زر ته ګورین او نیم تول سر زر خود لس لک روپو شو نو کو بیا چا سر لس لک نه پیسې کمی نو قربانی به نه کوي زکات په نور کې نو دیږي خو فقیر ته تاوان دی او 52 تولی چاندی 90000 روپو ته رسی نو چا سر 90000 روپے دی نو زکات به مور کی قربانی بم کوي او سرسایه به مور کوي نګور پدې کې فقیر او مسکین ته فائدہ ده نکو بیا انسان سره سروي خالص سره نو بیا به 19 تولی نصابي او کو خالص چاندی دا 52 تولی وي لیکن کدا 19 تولی سره نه دي او 52 تولی چاندی نه ده سرم وسره لګشتا چاندی مو سره لګشتا نو بیا د مو فقهاوی د دوانو قیمت او لګي چاندی د 100 روپو د سر زر د 100 روپو دي نو کدا دوانو قیمت هغه بیا 250 تولو ترسي نو دا انسان ما قربانیم کوي او دا انسان ک بیا زکات اکال په تیر شي زکات په مور کې بیا د نصاب او زمای عزتمند ریټ په معلوم کې د چاندې ابل چې ما معلومات کو د اغي په حساب باندې 90000 روپے جوړيږي نو کو چا سر 90000 روپے د 90000 روپو سره او سپین دواړو یا د 90000 روپے وسره نقد دي یا وسره یو توله سره دي او وسره 55000 روپے دي یا وسره یو توله سره دي او توله دو سره چاندی ده مختلف دي نو قیمت په اولګي یا د ضرورت نه زیات سامان دي د ضرورت نه زیات جامې دي د ضرورت نه زیات پکور کې لوخي دي د ضرورت نه زیات دویم کور دي د ضرورت نه زیات دویم دریم ساروي دي د ضرورت نه زیات هغه دویم ټوپک دي د ضرورت نه زیات د تجارت مال لري گاڑی وسره دي ګټلې اغشته دي پلاټ وسره دي ګټلې اغشته دي موټر سایکل وسره دي ګټه کاروبار نه اغشته دي نور لرګي سامان وسره دي دکانداری کوي سودا پکې چورې تجارت د پاره ګټه د پاره دا ټول د تجارت مال دا د ضرورت مال نه دي نه کدا د نصاب 90000 روپو ترسي د انسان په قرباني کوي ور زکات او په قرباني کې یو فرق دی قرباني کې شرط دا دی چې د اختر پرستا سره دومره پیسې وي ک کال په تیر شوی دی کنه دی تیر شوی او زکات کې شرط دی چې کال په تیر شي نو قربانی په دې اعتبار غوري په ارچا بیا راځي ښا کې انسان دې د اختر په لومبه راځو سره دومره پیسې رالي چې نصاب ترسي په دوه مرز رالي په درې مرز رالي د نور پر وطن مخ کې د انسان باندې قربانی واجب شخه مخاوي کوي اوس قربانی به سبا نه کوي قربانی وا یا ګډ باندې کوي یا ګډ باندې یا چيله باندې یا چيري باندې یا غوي یا میخه یا چې کوم دې سنډا کټي یا اوخ لیکن د اریو د پاره خپل شرایط دي ګړه چيله چې د یو کال شي پورا د یو کال شي په د باندې قرباني کیږي کله کال لکم د ګوره قرباني په نه کیږي غاخ کول لکول دا علامت ته که انسان پکور کې چيلي ساتلی خپل چيله او د یقیني په درجه دا یو کال لزیات ته غاخ نه دي کړي پروا نشته قرباني به کیږي چيله دا د کور ساروي دی او ته معلوم دی چې یو کال په تیر دی غاخ نشته قرباني به کیږي لیکن قبل اخلی او هغه وته وی چې الکه کال په تیر دی غاخ نه دي کړي نو هغه بیا دغه تو ګوره کستا په یقین کیږي چې دا سړی دروغ نه وای ګوان وسره شتا او خبرې رښتا ده نو ټیک ته قرباني پیوکا ګړې دینالي دا سړی دروغجن دی الکه دې د ګټې د پاره د شی ما باندې ګران خرسي د قرباني روزي دي دا کال نه دي نو بیا په قرباني مکوا نن سبا احتیاط پدې کړي چې بل نه خلک غاخه ګوره سپته لګي اکثر نن سبا دوکي ډيري دي او نن سبا اکثر خلک د سارو یو بل اخلي راخلي چا کور کې دوه کال نه ساتلې پته وته نه لګي نو پدې کې احتیاط چې غاخي کړي نو وکا او چې غاخي نه کړي نو احتیاط پدې کړي چې مېنه
ګړه چيله کې خکال شو او په غوا غوي کې 2 کاله شرط دی کله 2 کاله قرباني به کی کړه 2 کاله نکم دی ګور قرباني به نه کی او په اوخ کې 15 کاله شرط دی کله 15 کاله ورکوټي په قرباني نه کیږي کو 15 کاله اوړېدلې قرباني به کیږي خبیا په هغه سارو به قرباني کې چې ګواره کې عیب نه وي هغه روغ برابر وي د غیب نه پاکینو په هغه قرباني کې که عیب پکې راغی ګوره په هغه سارو باندې قرباني نه کیږي اوس عیب سره د عیب بلا صورتونه لري که یو ساروی دی پیدایشي اخکر نشتا پیدایشي غوګونه نشتا پیدایشي غاخونه نشتا پیدایشي چې پیدایشي وي نشتا نو په دې سارو باندې قرباني کیږي اس مسله نشتا یو پیدایشي ساروی دی هغه انډي نشتا پیدایشي خسي دی اندامي نشتا په دې باندې قرباني کیږي لیکن او کورستو ټکول شوی دی بیا به قرباني کیږي لیکن کدا غوږ یا خکر یا غاخونه پیدایشي وو لیکن رستو پکې نقصان راغی خکر مات شوی دی یا غوږ کټ شوی دی یا غوږونه مات شوی دی دا غاخونه مات شوی دی نو بیا د اړ حکم جدا دی که خکر مات ته نیم مات دی د نیم نزیات مات دی نیم نخکم مات دی په د باندې قرباني کیږي او کدا خکر په ویخ کې مات شو ویخ کې مات شو ویخ کې دن نه پسر کې نو بیا په قرباني نه کیږي بعد فقها وایي که مزغو ته رسیدلو نه کیږي او که مزغونه بره مات نه کیږي احتیاط پدې کې د کويخ کې جړل کې مات دي که مزغو ته رسي کنه رسي په قرباني نه کیږي که غاخونه رستو مات شوی دي اوتی دي نو بیا پکې ګوره که غیا خوړی شي خوراک کول شي ځان مړول شي نو بیا به قرباني کیږي او کو ځان نشي مړولې بیا به قرباني نه کیږي دغه رنګ که وګي وو پیدایشي لیکن که کټ شوی دی نو بیا وګوره که نیم وګي کټ ته قرباني پینې کیږي او که د نیم نه کم کټ نو بیا به قرباني کیږي دغه رنګ کله کېدا او لکه د نیمه کټ تا نو بیا به قرباني نه کیږي که د نیمه نه کم کټ نو بیا به قرباني کیږي دغه رنګ غوا د یا میخه دا او غلام د تیری نو وګوره کدا تی دوه اوچو او دوه خرابو یا کټ شو نو په دغه قرباني نه کیږي او کو یو تی اوچو یا یو تی کټ شوی نو بیا به قرباني کیږي دغه رنګ هغه ساروی چې د سترګو نظر نشتا پسترګو باندې وړوندې مکمل نظر نشتا په دې ساروی ګوره قرباني نه کیږي یا نظر نشتا په یو سترګو وړوندې په دوه مروغ دی ګوره په دم قرباني نه کیږي یا نظر نشتا خو کم دی ګوره نظر کم دی نو سنډا د څوک چشمه نه چي انسانان چشمه چي دغه نظر کم دی ګوره دم قرباني نه کیږي ناغي فقها بیا طریقه خولې ده نظر به ولا چک کې د ساروی پته لګي موږ د زمیداران د امرګری د کتابونو کې مرادي اکثر د امرګری چا سارو ساتري هغه موږ اوریدلې دي کوم سارو چې په یو سترګ باندې چقوړي نظر نه لګي نو دې کوګ رواني دې طرف دسترګې کار نه کوي او دا کار کوي نو دې اخوا زور کې دي غوړه ځخکاری نه کله بل طرف نظر کار نه کوي بل طرف ته زور کوي نو ګور بیا به قرباني نه کیږي یا نظر کم نه نو فقهاوی هدايه کې لیکلي دي نور کتابونو علمګيري کې نشتا وی بیا به ساروي خو اوږي کې چې اوږي کې نو بیا به ورسترګي وتاړي یو سترګه به لخمه دار وتاړي یو سترګه به له کولو پرې دي شنه غیا به تلره نه روانه کې نو کوم ساروي اوږي وی غیا په زور کوي پړې به ولا پرانیزي یو سترګه به تړلې وي د غیا به تلاش کې اونې سي لره نه روان شي چې کوم ځای کې دې در روان شو پیش دقه دې کده نظر کار کیه خو کار نه کو نو الته به نه خواچه بیا وردا بل سترګه وټړي او دا بل ته به غیا مخ کې ابم دغه رنګ چک کې نو ځان ته به نه خواچه نو کو دا دوه سترګو نظر برابر او ټیکتا او کو یو سترګه باندې اغه لره زیاده ګوري روانيږي او بل ته نږدې راتلی او بیا هم د زین نه خوځي نه پیش دې یو سترګه نظر کمزوري دي کنه ټیسټینګ بولو کې لیبارټری دغه دا نه خبا واچه نو په یو سترګه نیم نظر لګیدو مثال په دې روغ سترګه شل غزا درس غیالی دو پسې ته او پدې بل پسې لس غزا تزیلس غزا نمخ کې قدم ناري نه پته ولګي چې نظر نیم نشته کنه دغه په یو سترګې شل غزا نظر لګي او پدې بل لس غزا نظر لګي نو لس غزا چې لګي او بل باندې شل غزا لګي خو یو سترګې نیمه کار نه کوي نو پدې سارو غری بیا قرباني نه کیږي دا غرنګ یو ساروي ټپ ته ښا دومره ټپ چې اډو کې بغیر وتی دي او کمزور دي لا غیر دي نو پدې سارو غری قرباني نه کیږي یا یو ساروي ګډ دي شل خپه ماته دا داسې ماته چې دی په قرباني زیاده تین نشي لګول نشي
یو ساروی داسې چې خپې ماتي خپې شلې خو چې قدم علي نو هغه سوکه لګي زور په نه کوي خو معمولی لګي نه پدې قرباني په ساروی قرباني کیږي لیکن کله خپې لګول نه شو ټوبه و خپې برني ولې دا خپې نشي لګول خپې معمولی حرکت نشته نه پدې ساروی ګور قرباني نه کیږي اگر که پټو روان دي بیا به قرباني نه کیږي یا خپې ماته د قربانګاه پورې تیشي نو بیا په قرباني کیږي دغه رنګ یو ساروی سرمن خراب ده او پاغه کې مرض دی خارخ دی دا کو صرف په سرمن کې قرباني پکېږي لیکن کدا مرض د خارخ غوخه ته کوشو نو ګوري بیا په قرباني نه کیږي نن سبا سارو دا مرض روتی دی کنه دا په سرمن کې دا غوټه روزي نو دا علماء تحقیق دادي دا مرض سرمن کې دی غوخه ته نه گزيږي غوخه نه خرابېږي نه پدې سارو قرباني کیږي که چا غشت به مرضی دی نه قرباني پکېږي کدا مرض زیات شو سرمن نه لاندې غوخه ته کوشو ته پیچو یاره دا غوخه ته کوشو وي نو ګور بیا به قرباني نه کیږي بیا به خیال کې بیا نه علاله دا اوس کوم مرض نه راغلی په اسقاس کو کې به سارو کې نو کدا مرض صرف سرمن کې نو قرباني به بالکل کیږي چې غشتي پروا نشتا غوخه خوري اړته کیږي او یریږي بنا هم ډیره خدا قرباني کیږي کو نه خوريوم خو قرباني به کیږي غاړه په خلاصيږي لیکن که غوخه ته کوشو ور بیا به غاړه نه خلاصيږي دغه رنګ د مې عزت یو کس ساروي غشت خو ساروي د اختر پروز باندې رخص ساروی تی چاغلاک یا ساروی بوګي پړوش نو اولاد رخصو دی ور پسې ګرځي نو دوه قسمه خلق دي یو خلق هغه چې هغه د نصاب مالک ته قرباني په واجب ده او دویم هغه انسان چې قرباني په واجب ني پیسې وسر نشتا اسه ثواب د پارزان نساروي اغشته دي ډیر مرګري داسې دي قرباني په واجب ني خو کومه ثواب غټما نو کو دا سړی مالدار او غنیو نو د دې وزال نه بل ساروي علی کړي خې کبدي ساده کته باندې قرباني واجب د ساروي والا علی نو کو یو رخصو نو دیم بوالي ابالا علی ک دویم رخصو دریم بالی خو قرباني وکي ک بل فرض دی مالدار ساروي سړی نه ساروي رخصو د اختر پرز په دویم مرزم پیدا نشو او ځان له دویم ساروي واغشت او چې دویم ساروي واغشت نو غړوم باندې را پیدا شو نو کو دې مالدار د قرباني په واجب ده بس دې کې چې کم یو علالي یو دی علال کې دو علالو د ضرورت نشته چې کم یو ډیرو پیسو دی هغه علالو اولادي کم د لګو پیسو دی هغه پریدي ځان نه خرڅ کی کور دی وساتي لیکن کدا دویم علال کو او دا دویم د لګو پیسو په 1 لک روپیا غشته دي او چې کم مخ کې غشته په 1 لک غشته غورک شوی دی دویم ځان نه بیا په 1 لک روپیا واغشته او دغه 1 لک روپو والا ساروی علال کو هغه لومبني را پیدا شو هغه 1.5 لک روپو دی نو بس دغه علالو ضرورت نشتا لیکن هغه ساروی زیاتو ډېر پیسې وستې دي نو بیا فقها وای اذا کوم چې څومره زیاتی پیسې وي دا دی یو غریب له خیراتی ورکی دا حکم ګور استحبابي له واجب لري ا 1.5 لک روپو دی بس ساروی دی کور کیو ساتي دا 1 لک روپو علال کو 50 زره دی یو غریب له ورکی که ثواب غټي او کو ورکی نه غاړه اخلاص ده لیکن که انسان باندې قرباني واجب نه ده او دی غریب دی او د ساروی واغشتو خیال کو دا مسالې را پیخیږي یا دا ساروی مرشو د اختر دروازه نه مخ کې یا د اختر پر ورځ مرشو علال نه کو نو دا انسان باندې بیا د دویم ناخلی دغه د باندې واجب نه ده بس هغه په رخصو کرا پیدا شو علال دکی که پیدا نشو خبر ختمه ده او که مرشو نو بل دنالي بس هغه کاری وشو لیکن کدی خسړیو اولاد دیم ساروی واغشتو چر دا مړ یو خورخ شو دیم بزان لوالم چې دیم واغش هغه لومبی را پیدا شو نو اوس دا غریب سړی دا دوانه به علالای ولی په غریب قربانی واجب نه و دی خو اصل نفلی کوي نو چې یو ساروی واغش دغه ساروی متعین شو دی به علالای اروک شو دیم واغش دیم متعین شو دوانه را پیدا شو دوانه باندې قربانی تعین شو دوانه به علالای کله لخدي کبد دي ولی په دغه واجب نه و دغه په نیت باندې بزان واجب کړه نه دی په لومبي ساروي کې کړی دی او نه دی په دویم کې کړی دی وای په دوانو کې نیت راغی دوانو علالای او په مالدار قرباني واجب ده خو په ساروي په نیت پورې نه ده کدی نیت کې نه کوي د باندې قرباني واجب ده نو یو الات کې بس دویم ته ضرورت نشته دا فرق دی ګور اکثر خلک غریبانانی ساروي ته مرشي بیا دویم ځان لوالي نو نورم ځان تاوانی کې ضرورت نشته بس هغه د غشتو د خدای د رضا لپاره خدای به ثواب درکې لیکن دویم مالا که دویم دی واغی بیا باندې هغه دویم مرادي مالدار که دویم او دریم موالی بیا پروا نشته یو یوسف راغلی دا نو دې خبره ته خیال ساتي بیا د طریقه د قربانې صدا د اختر د مانځنه پس په ګوره ساروي لاله بعد مرګي د اختر د مانځنه مخ کې لاله یو صحابي د اختر د مانځنه مخ کې ساروي لاله اختر مانځه راغو رسول الله مبارک دی الله رسول ګډ حلال کو
او غوخه دل راوړم رسول الله مبارک وته وای اسی غوخه له حلال کنه قربانی نه ده شوی بل ساروی ځان نواله بل حلال کنه بیا دې حلال کنه نو د اختر د مانځنه مخ کې د خطبه نه مخ کې ورکه چا ساروی حلال کنه غاړه نه خلاصيږي اګه د اختر جمع او سلام وړي او امام لا خطبه نه دی ویلي او به حلال کنه بیا غاړه خلاصيږي چې جمع او شي 2 رکعات واجب لیکن که جمع نه ده شوی او دا غیر مخ کې حلال کنه قربانی نه کیږي او که داسې ځای کې اوسې کې چې الته د اختر مون نشته باندې دي نه د اختر مون الته شتهونه د جمعې مشتا نو الته د سار د مانځنه پس ملالول شي بیا د قربانیو پر 3 ورځو کې کوي ښا پړم بیر دی په دویمه یا پدریمه پړم بیر الاول ثواب ډیر دی پدریمه اعظم ثواب دی پدریمه د شپې ملالول شي او د شپې الاول مکروه تنزیهی فقها لیکي مکروه تنزیهی دی خدای چې پرس کې حلال کې شنور فروزي بیا ما علاوه کراهیت پکې افقهاو دا کراهیت زکه وی چې په خوا به تیار وا نو صحیح انسان برګونه نشو معلوموله نن سبا برګونه معلومی کې 14 شپې لاله سے پروا نشته خو کراهیت تنزیهی پکې دی غیر اولاده زبدا شو ویم اولاده چې دروازه حلال کا غیر اولاده شپې لالول کې انسان د شپې لالي نو قرباني کېږي څه مسله نشته غبیا چې ساروی علالي نو خیال بکې ګوري 3 رګونه دي یو رګ د خوراک دی یو رګ د ساده او 2 رګونه د ویني دي د ساری په ماره کې سلور رګي دوه د وینې رګونه دي هغه یو طرف ته بل طرف ته او یو رګ د ساده او یو د خوراک کې دا یو بل د پاسي د ساده رګ د پاسي سرمن د لاندې د سارګ دی او د ساده رګ د لاندې د خوراک رګ دی نو په دې رګونو کې سلورو کې بدري رګونه خامخا کټ کې کدرې د کټ نکړل قرباني مردار ده درې بخامخا کټ کې درې رګونه داس سلور والا کټ نشي او درې کټ شي نو بیا قرباني کیږي او کو دو کټ شو نو غره بیا ساروی مردار دی بیا نه کیږي خساروی چې علاله نو ساروی به اوتړي د ساروی مخ کې چاړه تیر کول دا مکروه دی ګناه دغه مخ کې چاړه مت تیر کوا ساروی دی رو پرځو مخ ولا قبله تکا تکبیر به وې ګوره تکبیر ویل ضروری دی که تکبیر دی او نوې او پړل کې دی او وې نو د مو فقهاو په نسبت باندې قرباني کیږي بلکې اختلاف دی کراهیت ترسي په خوري به تکبیر وې بسم الله الله اکبر خه طریقه خدا دا چې قرآن د آیت دا انسان وې انی وجهت وجه لله الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين دا آیت انسان وې بیا بسم الله الله اکبر وې دعاو کی او بیا ساروی حلال کی خاصی به برابر تقسیمای په یو ساروی کې په غټ کې وې سی کیږي وردانه د بعد خلکو د ساروی غټ او بعد وی ورکوټه دي پر یو ورکوټ کې وی ونه برابرېږي پر غټ کې نه د 2 کالو ستیر یا کټې دي بس باندې کې وې اسی نه وی چې خدای دې کې غوخه یو منی کې 2 منی او کلس منه ده خو چې په غاخ باندې پوره وی ور 2 کالو وی نو وی اسی پکې نه وی شي کله کور ساروی دی خو تقسیم د ضرورت نشته او کله کور نه وی او مرګري سره باری د بیا به برابر تقسیمه په وزن فقهاوی تقسیمه کا ځان ته تل کېدا او په تل باندې وزن کا او په وزن باندې برابر واچوا یو شان تقسیم وکا او بیا په आवाज وکا مخ یو قست مخبل خواوانی دا د چاو دا د چا پټکل به تقسیم نه کې چې بس داسته او دا زما په وزن باندې خه طریقه دا د چې وی تلی او کو انسان رنه صحیح وي او تلل ضرورت نه وي نبيات تلل ضرورت نشته خو چاوړي باندې اسه برابر کا یو چاوړي کې بلکې برابر کا یو بل سره وزن برابرۍ کنا کانو په کېوړ एकदम خو یو چاوړي کې مخه واچو بلکې برابر کا او بیا په आवाज وکړه دا تقسیم کې به انصاف نه کاراله او شی سے اکثر وی بعد کسوی د خپل پکې د مو مازه پکې د مو دا قصه ګوري ټیک نه ده که انسان دړنه یو قصته او بخې څه مسله نشته هغه دړنه بخنینو بیا به قرباني خرابېږي نو اوکو اسی پکې نیوي شي هر انسان باندې قرباني ځان له واجب ده که یو کور کې درونه اوسېږي او دواړه مالدار دواړه به قرباني کوي که خزه ځان له مالدار ده او ځان له قرباني کوي که پلار ځان له مالدار دی به ځان له قرباني کوي مور ځان له مالدار ځان له قرباني کوي دا باندې کې چې پینځړو را شریک شي او یو ایسونی شي یا دوه یو ځای شي په شریک ایسونی شي کدا شي وکړه د ټولو قرباني خراب چر دی خو سر خړلې دي خو ځان د چې کوم مرګري دا غوي قرباني خراب کړه نو دا مسائل شو د ما دې کې کوم هغه مې وی که بعد مسائل چې اشکالي بیا رستمانه تاسو کې نو دا دویم عمل د اختر پرس یو تکبیرات شو بل قرباني شو او بل دریم زمای عزتمند د اختر مونږ دی د اختر مانزه د مونږ غره واجب دی د لټک هغه عیدګاه دا ضروری او لازمی دی او بیا مونږ کول او بیا خطبه اوریدل دا ځان له مستقل وجوب دی نو مونږ واجب دی او خطبه اوریدل واجب دی نو مونږ کې شرکت کول بعد خلکو باندې ډیره تادیوی بس لندو کې مونږ کې وساروي کې یو ګنټه رستو حلال کې ستندر راپودي یا یولز بجوز غاردل یا دولز بجې دا خود اختر روز
ورځ دوم د قامدونه بل زکار خو موږ نشته خو د اختر منځ کول له قرباني کول خپه اطمینان او حوصله د اختر منځ کې د اختر د خطبې نه فارغ شي خپه اطمینان یو بل سره د اختر مبارکیو کې چې کور تراشه خپه حوصله او په اطمینان باندې خپه په طریقه باندې قربانیو کې